او سخی سونه اوهو عبدالله ابن زبیر دیر وارو د یو وخت کې د مکې مکرمې او د طایف د دې علاقې بادشاهي وه ورسره نو هغې به پیسې رالیږلې او دی به خیرات کولې هغې به پیسې رالیږلې او دی به خیرات کولې نو یو ځل یې وله دراهم راولېږل دومره ډېر و دومره ډېر چې عایشې بیبي هغه نوکرې ته وې هله په کاسې ډکوه کاسې او په دې خلکو ویشه دومره بلا روپۍ ورته رالیږلې په بوجو کې نو نوکرې به کاسه ډکوله او په کوڅو کې به یې ویشلې دا ورته دقسې ناسته وه نو چې روپۍ خلاصې شوې وې څه خو پاتې نه شو که نه وې نه ټولې مې وویشلې نو په دغه روز یې روجه وه نو چې ماښام شو نو هغه نوکرې ته وی خادمې ته وی روجه ماتې راوړو څه دله راوړو روجه ماتې کم دی وی دومره په زرګونو روپۍ دې په خلکو وویشلې نو یو روپۍ به رېتې پرېښې وه نو ما به پې د لوس روجه ماتې خو برابر کړی و که نه نو عایشې بیبي ورته وخندل وی چې اوس راته یادی نو هغه وخت به دې راته یاده کړې وه که بیا هغه خپل هغه دا ورته دومره سخي ښځه وه دومره پکې سخا وه چې دا ته یېره وه چې زما خو نن روجه ده او روجه به په څه ماتو یو ځل حضرت عبدالله ابن زبیر ته چا وی ته چې څومره مال ترور له رالیږې دی ترور وه د عبدالله ابن زبیر د مور خور وه د هغه د مور نوم اسمه او د دې نوم عایشه وه یو ځل دی د حضور پاک نه تپوس وکړو وی د خلکو خو اولادي نو کونیه په اولاد یادېږي ام فلان د پلانکي مور د پلانه به یې فخر ګڼه نو زما خو بچي نشته زه به ځان ته څه وایم نو حضور پاک ورته وی ستا خورایې دی عبدالله ابن زبیر نو تا ته به ام عبدالله ویلې کېږي د عبدالله مور هغه ته ځان نسبت کوه نو هغه عبدالله ابن زبیر ته چا وی چې ته څومره پیسې رالیږي نو بس هغه یې ویشي او خیرات کوي بلا پیسې په ټوله مدینه کې ویشي ځان ته نه پرېږدي که ته وایې چې زما ترور به په ښکلی ژوند تېر کړي نو ښکلی ژوند نه تېروي په خلکو یې ویشي وی ښه دا چل کوي وی او یاره وی زما د قسمي که ما بیا دې له یو روپۍ مو لېږله زه خو یې دې له لېږم چې دا په ښکلې جامې واچوي دا په ښکلې ژوند تېر کړي دی په ځان ولګوي په خلکو ویشي بیا سر پاره ورلېږم نو عایشې بیبي ته چا ووی وی هغه خورۍ خو د قسم وخوړه دا وړلې راوړلې خلک کوي که نه هغې خو قسم وخوړه هغه چې بیا به د ترور له خیرات پیسې نه لېږم ولې ځکه دی ویشي او خیرات کوي په هغې دا ډېره خفه شوه وی ښځه ما خورۍ ما د خیرات نه منې کوي چې صدقه به نه کوې وی زما د په خدای قسمي نظر زما د په الله قسمي چې د سره به زه تر مرګه پورې خبرې ونه کوم د دنیا دپاره درې ورځو نه زیاته روانه منه ده او د دین دپاره بیا زیات هم کولی شي عبدالله ابن زبیر ته چا وایي چې هغې خو هم قسم وخوړ زمانه اوږده شوه به راتله او دی به کور ته نه پرېښود ورسره یې بلکل خبرې بندې کړې ته ما د صدقې نه منې کې ما د خیرات نه منې کې هغې خو د پیغمبر علیه السلام خیرات نه دی که نه حضور پاک یې غېږ کې پروت او د وفات بیماری یې وه او نبی علیه السلام ورته وی عایشې وی هغه سره زر چې پراته و تاخ کې هغه څه شو وی د الله رسوله پراته دي وی شابه خیرات کاله لږ ساعت پس چې حضور پاک بېهوشه شو بیا هوش کې راغی وی عایشې هغه سره زر دې څه کړل وی د الله رسوله تاخ کې پراته دي وی درته وایم چې خیرات یې کوې صاحب ستا نه نشم پاسېدی تا ته تکلیف دی تا نه نشم پاسېدی وی ما پرېږده او دا خیرات کا وی څه دی خیال دی په پیغمبر چې خدای ته لاړ شي او کور کې ته سره زر پاتې شي هغې خو د حضور پاک دار څه لیدلي د بنو نذیر او د فدک مالونه به د غونډ کال نفقه به بیبیانو له ورکړه د غونډ کال یو ورځ کې دننه به بیبیانو خیرات کړه هېڅ به نو بیا به خوراک نو دا څه وی وی قسم دی دوه میاشتې مونږ په کور کې تېرې کړي دي درېیمه میاشت هم راختلې ده لیکن زمونږ په کور کې اور مونږ نه دی بل کړی سم خوړلی دي اسودان کجورې اوبه دا په دې زمونږ ژوند تېرېده د حضور پاک دا صفتونه هغې کې پراتو دا هر څه یې لیدلي عبدالله ابن زبیر چې کله سپی شو چې ترور خو د ما سره روانه ده دې رضا کول غواړي نو جرګې یې پې شروع کړې کار نه کېد نو اخره کې د حضور پاک ماخیل د بنو زهره قبیلې یو څو کسانو مسور ابن مخرمه رضی الله عنه عبدالرحمن ابن عوف دی جرګه کړل دی به داسې کار کړی چې په کور کې دننه به یې پرده تړلې وه پرده نو په دروازه چې به څوک را دننه کېدل نو اواز به یې وکړه وی اجازت شته
نو دی به وی او نو په دروازه به خلک را دننه شو نو دا به د پردې نه پورې غاړه و هغوی به د پردې نه هغې غاړو نو هغوی به د حدیث او مسلو تپوسونه کول دی به جواب ورکو نو عبدالله ابن زبیر هغوی ځان سره څادر کې پټ که خپل څادر یې تې تاو که او عایشې بیبي له اواز ورکه وی د مسلمانانو مور اجازت شته پلانکې او پلانکې وی اجازت شته وی او وی ټولو ته اجازت دی مطلب دا دی چې ترخ کې ځان سره هغه نیولې دی که څادر یې تاو کړی وی او ټولو ته اجازت دی نو چې په دروازه ور دننه شو نو دوی د پردې نه پورې غاړه پاتې شو عبدالله ابن زبیر په پرده ور منډه کړل او عایشې بیبي ته یې زاري شروع کړه ور تر غاړه وت چې زما ترورې ما معاف که ما غلطي کړې ده ما معاف که ما غلطي که وی نه ما قسم کړی دی او دلته ورته د حضور پاک د ماماخیلو اوازونه کول چې دا مسلمانانو مور دونه روانه ښه خبره نه ده معافې که معافې که معافې که هغه معافي غوښتله نو بیا معاف که نو چې معافې که د قسم داسې د نیکۍ نه وخورې نه قسم به ماتی قسم یې مات که دی معاف که نو څونه په کار وه یو مریی ازادول قرآن شریف کې الله فرمایي چې څوک قسم مات کړي یو مریی به ازادوي او که مریی په وس کې نو یا دې زمانه کې اوس مریان شته دی نه نو لسو مسکینانو له به 2 وخته روټۍ ورکوي او یا به جامې ورکوي معمولي شی دی دومره شی نه دی لیکن حضرت عایشې صدیقې په دغه قسم ماتولو کې 100 مریان آزاد کړل 100 مریان او چې بیا به مو ته دا قسم را یاد شو نو دونه به وجړل چې لوپټه به یې د اوښکو نه ډکه شوه سخي ښځه